بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه، ومن أصبح لأمور الدنيا حزينا فقد أصبح ساخطا على الله، ومن تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دینه. محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمای: من اصبح، چا چې سبا کړو، وهو یشکو او هغه شکایت کولو، ضیق المعاش د تنګۍ د گزران، چې گزران می سخت تیریږي، فکأنما یشکو ربه، گویا که شکایت کوي له خپل رب نه. ومن اصبح او چا چې سبا کړو، لامور الدنیا د وجه د کارونو د دنیا نه، حزینا چې دی غمجنو، فقط اصبح ساخطا، نو په تحقیق سره د سبا کړو، ساخطا علی الله، په داسې حالت کې چې الله تبارک وتعالی په قهر کې ودتا. ومن تواضع لغنی، او چا چې عاجزي وکړه یو مالدار ته، لغناه د وجه د مالدارۍ د دنا، فقط ذهب ثلث دینه، په تحقیق سره د درېیمه حصه دین لاړی. نو په دې کې موږ ته څه حاصلېږي؟ په دې کې موږ ته دا سبق دی چې که چېرته زمونږ تنګي د رزق وي یا معاش گزران دا مو سخت وي، نو په دغه وخت کې هم صبر کول پکار دی، شکایت نه دی کول پکار. او چې کله موږ سبا کوو، نه په غم د آخرت کې به سبا کوو، نه په غم د دنیا کې. او همدغسې چې کله یو مالدار وګورو، دا نه ده چې موږ غمجن شو، هغه ته وګورو او موږ غمجین شو چې ده ته دا الله ته مال ورکړی دی، نه په دې به موږ نه غمجن کیږو، بلکې موږ به صبر کوو. او یو مالدار ته به عاجزي نه کوو د وجې د هغه د مال نه، چې د سره مال دی نو موږ ورته عاجزه شو چې دی موږ له مال راکړي. نه، که چېرته موږ دا حرکت وکړو، نو الله تعالی به د دې د وجې نه زموږ نه درېیمه حصه دین دا واخلي چې موږ یو مالدار ته عاجزي وکړه. عاجزي صرف الله تبارک وتعالی ته کول پکار دی.